د نبی علیه الصلاۃ والسلام د قربانۍ طریقه کار سو رسول الله مبارک په دغه حجۃ الوداع کې چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام فرض لومبه حج مو اخرنی حج به می کاله به نبی علیه الصلاۃ والسلام نه او ما تیر جمعه تاسو ویلو چې د دین مخکې الله چې کوم حج فرض کانو پړمبي کال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو تله بلکې امیر الحاج رسول الله مبارک حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کو دا غینا کال نبی علیہ الصلوۃ والسلام لړ بل کال رسول الله مبارک نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه حج کې قربانی د اوخان وکړه او پرسل اوخان رسول الله مبارک چې نو دا ذبح کړل د خپل طرف پیدا قربانی کړل هغه سل اوخانو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام 63 اوخان یعنی 3 اوخان دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل باندې نهر کړل ساورو کې بعضی کوم نه ذبح کول پکاري بعضی نهر کول پکاري د اوخانو نهر کولی نو دا رسول الله مبارک نهر کړل د مری باندې نه سبانه چراسي وای بس را پریو زوینه تلاړ شي دا چې کوم نه اوخانو کې سنت نهر د نور ساورو کې سنت چې کوم نه زبادک رسول الله مبارک قربانی کړل 63 اوخان په خپل لاسونو باندې دا غینه چې اخوا کم باقی هغه د 63 نه اخوا کم باقی رسول نه پاتیو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایل ودا زماره طرفه دا والا دا ذبح کا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طرفه پرسلو خان چرینو دا قربانی کړی شول 63 په خپل لاسونو باندې ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر مبارک دا 63 سالو دې طرف ته اشاره د هر کال نه چې کم دین یو اوخ دا چرینو قربانی شو ذبح شو نو پرسل اوخان نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طرفه هغه ذبح شول داغه طریقه کار داو چې رسول خان دا خلوی لخر او لوی کنډک 15 وای راوستو 15 وای نهر کول داغه نورسته بیا نور 15 راوستل نور وای نهر کول روایت کې راځي مورخینو د سلی کلی دي چې کله دا 15 خان برالل او دیو به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاس کې چړه وغیرہ ولیدل چیرې دا خو مونږ نهر کوي او دا نهر د چا د لاسره دا نهر خود رسول الله مبارک د لاسره دا قربانی غزون د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لاسره نو کم 15 بر چې به راوستل نو دا 15 بر یو بل نه مخکې کېدل داسې او په یو بل باندې به لپاس را سټونه نبی علیہ السلام تور غزول مطلب پیدا چې رسول الله مبارک درې بل ما مخکې نهر کی مخکې ما چې نو دا قربانی کی ذکر رسول الله مبارک لک الله یو شان ورکړو یو مرتبه ورکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه صرف انسانیت نه حیوانات جمادات نباتات مخکې ما تاسو تفسیر واقعیات بیان کړو د ټولو پیژندل چې دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی نو ار یو اوخ په مخکې را سټ داسې ورغزو چې رسول الله مبارک چې نو هغه ما نهر کی بهر کې سلو خان چې نو دا ذبح شول